ګرانو کتونکو دشمنی ټول تاوان دی بیا ټوپک موږ د زیاتره خلکو صورت حال کتلی چې وګیل او داسې کږه وي دویم ما سره چې څنګ کې موجود دی دا وقاص خان دی. وقاص خان په دې ټوله پښتونخوا کې یو ځانګړی حیثیت په دې لري چې ډېره لویه دشمني یې پاتې شوې ده، یوه نه دوه نه درې نه، خو چې د هغه شان سړی هغه نن غواړي چې زما کور زما خاندان دا خلکه روغ کي نو نور خلکه ولې انا زد کینه او بغض ساتي. د دې دپاره زه یو څو خبرې د وقاص خان سره کومه چې دا دومره پیریډ د دوی په خاندان د دوی په رونو د دوی په رشته دارو د دوی په ملګرو څنګه تیر شو. حقیقت دا دی چې په وقاص خان باندې موږ یو شمېر جرګې وکړې او اوس په روټۍ ناستو نو خبرې م کولې چېرته دلته دشمني پېښه وه خو دره د دشمنۍ دوران کې خو ټوپک استعمال کړی دی نو د غریب دپاره د هغوی روغې جوړې کړي دي هغوی دپاره یې منډه وهلې ده او دا اټل حقیقت دی دا یوازې زه نه دا به مخالفین هم ګڼي او دا دلته کې څومره مشران موجود دي د هر سړي په روغه جوړه کې یو کردار ادا کړی نن الحمدلله په زرګو خلکه د دې دواړو فریقینو درناوي دپاره راغلي او دا د صوبایي صدر سکندر شرپو او ورسره چې د جرګې څومره ممبرانو نن هغوی ته خراج تقدیم پیش کوو. وقاص خان څنګه چې موږ ذکر وکړو دا دومره موده څنګه تېره شوله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یاره لالا زما خو کم از کم 14 کاله وشول، اجامت مې 2-3 کاله پس راغلی دی، خو ما بله ورځ هم یو روغه کړې وه. زه ټوله ورځ په پردو روغو کې اوس کوشش کوم نو هغې کې ما ده وویل چې په دشمنۍ کې کو ګټه وي نو زما په کور باندې به غټه جنډه ولاړه وه او اخیرنۍ دې ته کېناستم چې جرګې مرکې مې خپلې وکړي او انشاءالله خپل کور راله الله جوړ کړو. یو مسله مې پاتې را زما دا مشر دی یو زر جرګې پکې دو کړي انشاءالله چې هغه هم راغونډه را او الله پاک به ختمه کړي هغه. خلکو ته څه وایي چې دشمنۍ کوي؟ یاره جي دشمنۍ کې چې یو سړی وایي زه ډېر نرتوب کوم نو ډېر به په عذابېږي او ډېر مینت به کوي نو بس په ارام ناسته پکار ده کو چاته پیښ هم ده داسې به خدای پاک مشران راپاسئ او کور به ولې جوړ کړي. دغه شانتې مشرانو تاسو چې ذکر کوئ اکثر دلته پیسونه اخیستې کېږي دلته کې یاره جي له دې په هکله باندې خو ما پرون د امیر اعظم خان ماما جي و د افتخار لالو دوی سره ما په خپل ځای کې دا خبره کړې ده چې زما دا روغ یې لو کې او ما پاک کړي الله نو د ګاډي وس مې کېږي له تیلو مې کېږي له 100 روپو مې کېږي او یو خپل ټیم به جوړو په قرآن پاک به لاس ږدو او سهار او غرمه او ماښام او شپه به نه ګورو او ما ته وګوره په پردو روغو کې به ګرځو انشاءالله الله پاک به زما د لاسه ډېر کار واغشتی شي خو که زه الله پاک کړم. وقاص خان مټ هم وي پیسه م وه شاهانه مخلو مو او دې وخت کې په دشمنۍ کې مټ هم وي ټوپک مو ګاډي مو خو سکون یاره جي په دشمنۍ کې راحت نشته کو دشمني ښه شو نو ما نن دا څومره ځوانان چې دوی ته به ما ویلي چې ټوپک راوالې او دا خو ټولې مزې دي خو د یو د پاسه بله سپېړه مې په مخ خوړلې ده او د هغې د پاسه غټه سپېړه ما د خفګان خوړلې ده نو نه پکې عزت شته نه پکې خیر شته بس یو غم دی چې ما ته وګوره ور مسلمان له پکار دی چې خپل غم ختم کړي. وقاص خان زه لکه ته ډېر حساس انسان مې موږ تاسو سره ډېر ملاقاتونه کړي دي چېرته به بل ځای کې کیس وشو دغه به شو یاره چېرته په ما الزام ونه لګي په ما تور ونه لګي داسې بیا ټوپک والا باندې دا هم یو دغه یاره جي په دشمنۍ کې زما 14 کاله وشو خو شکر الحمدلله په ما باندې د غلطي یو الزام نشته او والد صاحب مې راته دا وایي امین والد صاحب مې وایي چې پیسې ولګوه خپلې او مینت سړي ته وکړه خو ما ته وګوره د خلکو دا مسلې ختمې کړه بس هغه رحمان بابا یو شعر دی وي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي او چې یې په عمر کې جړلې نه وي نو ما خو 14 کاله ډېر وجړل او د دشمنۍ د هر تار نه خبر شوم نو انشاءالله کو زه الله پاک کړم دا مې ارمان دی نو شپه ورځ به یو کوم خو انشاءالله چې په 400 کې به رانه یو دشمني پاتې نه شي. پښتانه په وړه خبره انا کینه بغض حسد او بیا مرګونو کو بیا په دغه شانتې په کاڼو کې ژوند کوو والله جي چې بس دا شیطانانو کار دی یو شیطان راپاسي یو وړه خبرې نه یو غټه خبره جوړه کړي کو یو پښتون یو مسلمان راپاسېد او د یو سړي خبره یې پټه کړه نو وسپني انشاءالله خو مونږ خبرې چېرته پټو جي مونږ خو پکې راغې پورې تاره چولي چې رسو پورې مړې پکې نه شوي بس جي بیا چې تباه شي نو مونږ به بس ایله مړه یخ شو پلانکې هم غرق کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو دا د وقاص خان خبرې موږ خو چېرته اسلام آباد ته لاړ شو پېښور ته لاړ شو داسې بل چا سره کینو اکثر داسې ټولګي کې موږ کینو لکه وقاص پېژنې وقاص سره مې تعلق دی وقاص دې وخت کې په 400 کې چې کم دی نه بلکې په ټوله پښتونخوا کې خو نن دا د وقاص خبرې دي چې دشمني ټول تاوان دی دا انا بغض کینه حسد دا د دې خپو لاندې کې شاهانه مخلو ښکلې کلي دا مندوزې او کتوزې دې کې به هر وخت روغې کېدلې
او د دغه ځای هغه پخوانی رواج اوس هم ژوندی دی خو د دې دشمنو په وجه باندې هغه کلي تاله ترغو شو په مشرانو کې په یو پرسکوني وه خو 18 کاله په دې خټو ګټو دیوالونو پټو او په دې کې او بیا به سر د سر په شانتي اسپۍ ته هم دغه کې سیچو ته هم دغه کې تاڼېدار ته هم یاره ولې ټوپک ګرځومه که نه نو خو 15 سر لیسنزار یو دغه وي نو الله دې دا جرګه کامیابه کړي او الله دې دوی له خوشحالي ورکړي الله دې مزید موږ ټول د دشمنونو ساتي الله دې دله ډېر عمر ورکړي دا جي خپلې پیسې لګوي خپل ګاډۍ ځغلوي دا جي یو ډېر روغ سړی دی ابتهار ابتهار چې څونه روغ یې هم کړي یاره تقریبا جی دریم خو کړي دی او دا څلورمه ولن دې وقاص صفت کوي ګوره چې ګوره موږ د اخلاص قدم چې انسان اوچت کړي نو ان شاء الله صفتونه به حق کوي خلک به صفتونه ان شاء الله چې څوک هم د اخلاص ګوره جی د اخلاص قدم دا ګرانو کتونکو وقاص خان چې کم دی دشمنی او دشمنۍ سره بیا د خلکو روغې جوړې بیا هر ځای ته سختې لا په دې حالاتو کې هم د غم خادي نه ده پرېښې هر سړي له رسېدلې دي هر سړي سره په موبایل په وټساپ رابطه زه وینم سرچ کوم په ده باندې زما د 2-3 کالو نه نظر دی نو لکه د هغې باوجود نن هغه وایي چې خدای پاک د یو غټ غم خلاص کړم نو راځئ زمونږ هم دشمنۍ دي د انا دغه خلکو جرګې ومنو